الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مثل له ولا مثال له ولا نذير له، لا ند له ولا زد له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب أمراض قلوبنا وقرة أعيننا وروح أرواحنا وسندنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله، سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام معزز علماء کرام او زما د اسلام قدرمنو عزتمند مسلمانانو ورونو،
منګ او تاسو د الله د کور کې چې را جمع شوي یو دا په یو اهم مقصد باندې چې زمونږ د ورور د نکاح پروګرام دی، د نکاح تقریب دی، په هغه سلسله کې موږ د الله د کور کې را جمع شوي یو. امان قاری صاحب تاسو ته په خپل شعر کې په نظم کې د نکاح متعلق څه مسائل بیان هم کړل او په نظم کې چې کم کلام پیش شي، کم خبره، کم مسله، کم مقصد پیش شي، نو هغه ډیر زیات ذهن ته په اسانه پریوزي. او زه به په نثر کې یو څو خبرې د نکاح متعلق ستاسو وړاندې عرض کړم. الله رب العزت ما غوندې ګناهګار سیاکار مختورن ته د صحیح وینا تاسو ته صحیح اورېدو، بیا موږ ټولو ته صحیح د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. ډېر وخت درله نه اخلم، تنګوم به مو نه، لغون یو څو خبرې کوم، خو چې زه کومې خبرې کوم څنګه چې تاسو ته مولوي صاحب ووایي چې ما طرف ته توجه وکړئ. تاسو دوره خواري وکړه، محنت وکړه او دوره لوی تکلیف مو وکړه چې وخت مو ویسته، ستړي ستومانه ټول ورځ خلک خپل کارونه وکړي. دا مالې بیا وایي چې لږ دمه مې وکړه، آرام مې وکړی. تاسو هغه خپل آرام ځان باندې ګډ وډ کړ، د الله کور ته رالی او دې مسایلو ته او دې خبرو ته کېناستی. نو اوس د نه چې دا وخت ګډ وډ نه شي، چې ثواب هم وشي او فایده هم وشي. ثواب خو الله پاک به انشاءالله درکوي چې تاسو ثواب په نیت راغلي یئ، خو چې څه مسایل بیان شي هغه واورئ او هغه ستاسو ذهن ته پرېوځي نو فایده به هم وشي. الله دې دغه اجر او ثواب او فضیلت هم موږ ته را نصیب کړي او الله رب العزت دې موږ ته علم، عمل، پوه هم را نصیب کړي. عزتمندو دا واده کول چې دي دا اسلامی لحاظ سره، مذهبي لحاظ سره دا یو اهم کار دی. من وجن عبادت ته، من وجن معامله ده، په دې کې ایجاب او قبول دی، په دې کې مهر دی. نو چې دغه ته ګورې انو دا یو معامله ده او دې ته ګورې دنیا بقا چې ده نو دا په دې واده باندې ده. او د دې 1,40,000 پیغمبرانو یو طریقه ده. ټول انبیاء کرام څومره چې دنیا ته راغلي 1,40,000 کم و زیات دې ټولو ودونه کړي دي. صرف یو 2 پیغمبران دي چې هغه مستثنا دي، هغه یې نه دي کړي. هغه هم سراز د حکمت ته په هغې کې حضرت یحیی علیہ السلام واده نه کړی، حضرت عیسی علیہ السلام واده نه کړی. باقي نور ټولو پیغمبرانو ودونه کړي دي او ډېر ډېرې کړي دي. حضرت داود علیہ السلام زر بیبیانې وې، حضرت سلیمان علیہ السلام 100 بیبیانې وې او داسې مختلف انبیاء کرامو ډېر ډېر ودونه کړي دي. عزتمندو دی نبی علیہ السلام زمونږ هغه 11 ودونه کړي دي او امت د پر الله ذوالجلال د 4 ودونو اجازت ورکړی دی. خدای پکې شرط لګولی دی چې کچرې تاسو به د ودونه خو 2، 3، 4 کولی شئ. شروع د دونه ده فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى، شروع د دونه ده 2 وکئ، وثلاث 3 ورباع 4 شروع د دونه ده 2 وکا 3 وکا 4 وکا. خو شرط پکې دا دی چې ګوره انصاف پکې، شرط پکې دا دی چې بیبیانو په منځ کې عدل پکې، نقصان ونه کړي، یوې ته درانه او بل ته سپک ونه ګوري، یوې ته ښه خوراک بل ته کمزورې، یوې ته ښه جامه او بل ته کمزورې، یوې ته ښه استوګنه بل ته کمزورې، او یوې ته ښه کتل بل ته سپک کتل. که دا درنه وشو نو عزتمنده داسې بنده فرض د محشر چې راپاسي د قبر نه، نو په یو طرف باندې به اوچ وي، اوچ شوی به یو طرف به لکه چې پالي جوالی یو طرف اوچي، داسې اوچ شوی به. نو عزتمندو الله تعالی ځکه وفرمایل فإن خفتم الا تعدلوا فواحده، که یریدئ چې زه به انصاف ونه کړی شم نو الله وفرمایل بیا یو وکړه. نو یو داسې چې پای کې بیا د انصاف هغه خبره نشته، بیا بس چې سي هغه به وي، که ښه خوراک دی هم دغه یو ده او که خراب دی هم دغه یو ده، که ښه جامه ده هم دغه یو ده او که خرابه جامه ده هم دغه یو ښځه ده. نو دا واده کول چې دا د 1,40,000 پیغمبرانو سنت دي، دا یو عبادت دی او عبادت چې د عبادت په طریقه وشي دا عبادت دی. او چې کله د عبادت ته کې عبادت او په طریقه د هندوانو یې کې، په طریقه د انګریزانو یې کې، اندا تا عبادت نه که دا تا عبادت پورې خندا وکړه.
نو یو عبادت نه کول دي نو هغه ګناه دی، یو دا عبادت پورې خندا کول دي، سپک کتل دي ورته، نو تاسو خپله وګورئ چې هغه به څومره لوی جرم وي. یو سړی مونځ ونه کړي نو ګناه یې وکړه، یو سړی مونځ وکړي خو اودس ورته مثال په طور د نالۍ په دې ګټر په اوبو باندې وکړي، نو دغه څومره لوی ظلم دی، څومره زیاتی دی. دغه شانتې یو سړی دی چې هغه واده ونه کړي او مثال وی کړي خو لکه د پیغمبر په طریقې ونه کړي نو بد یې وکړل. خو چې یو سړی واده وکړي او د پیغمبر په طریقه نه د هندوانو په طریقې وکړي، لکه دا اوس دا رسومات چې کوم دي، دا کوم رواجونه چې دي چې زمونږ ستاسو په دې ودونو په خادو کې کېږي عزتمندو، دا ټول د هندوانو دي. دا کم قسم دا نکریز شو مثال په طور، دا د هندوانو یو رسم دی. دا اوربل تلل او پای کې دا زیړې کپړې اچول، دا د هندوانو یو رسم دی. دا مثال په طور دا نور داسې کارونه بلا ډېر شی دي، زه به تاسو ته څه وایم، تاسو خپله وینئ ګورئ. دا ټول رسمونه د دې فلمونو او د ډرامو نه موږ راغستي دي او په هغې باندې موږ روان یو. موږ دا خادي ده او دا به خسته کول غواړي. دا خادي نه، دا یو عبادت تیاره، دا به په طریقه د پیغمبر باندې خسته کیږي، دا د هندوانو په طریقه باندې نه خسته کیږي. او چې په هغه طریقه باندې دې وکړه عزتمنده تباه برباد شوي، تا ته هېڅ پته نشته چې زه کوم ځای ته ورسېدم. تا څومره سپک وکتل دې عبادت ته، تا څومره بد وکتل، سپک ته وکتل دې د پیغمبر دې طریقې ته، او ته به الله رب العزت ته پر ورځ د محشر څه جواب ورکوې چې دا ما ولې داسې کړي دي. عزتمندو واده داسې یو شی دی چې دا خو دوه ټکي پکې مولا ووایي او ایجاب او قبول وشي او پکې مهر مقرر شي، خو څومره لویه په دې باندې اثر مرتبه څومره دی. په دې کې دا زنانه د دې نارینه سره په وراثت کې ملګرې شوه، د هغه نه مستحق د وراثت شوه. دا نارینه د دې زنانه او د دې جنای نه په وراثت کې مستحق شه، دی به ترنه وراثت کې حصه وړي. دا بچي به پیدا کېږي، هغه بچي چې دي نو هغه په دې دو ټکو سره او په دې نکاح سره حلالیان شو، نسب ثابت دی او ټول احکامات په بې د حلالیانو جاری کېږي. او چې نه د هندوانو طریقې د انګریزانو طریقې نو بچي به پیدا کېږي، نه پلار شته او نه مور شته، نه نسب شته او نه څه شته نه څه شته. ډېره ښکلې طریقه ده د اسلام. موږ او تاسو عزتمندو چې کوم د مطلب کارونه دي هغه مو پرېښودي دي، او چې کوم د رواج او د رسم او د هندوانو رسمونه رواجونه دي هغه مو خپل کړي دي. دکه وجه چې نه زموږ په کور کې برکت شته، نه زموږ په اولاد کې هغه خوند او مزه او برکت شته، نه زموږ په رزق کې خواږه پاتې شو، نه زموږ په غم کې او خدای کې څه خواږه پاتې شو. ځکه موږ بنیادي شی پرېښودی، د پیغمبر طریقه مو پرېښودې ده، د پیغمبر طریقه مو پرېښود. موږ وو که نه، دا بعضې خلک وایي که نه پیغمبر طریقه صرف دا ده چې مسواک وو یا په درې ساه باندې اوبه وڅښه، یا مثال پنسې دغه نه اوچتې وساته، یا مثال پټکې وو نو دا د پیغمبر طریقه ده، یا جومات ته داخلېږي نو چې سخت مخ په مخ کې کې، یا باتروم ته داخلېږي نو اړول یې په مخ کې کې، یا دا ته څه وایې؟ دا خو هغه طریقې دي، دا خو هغه استحبابي طریقې دي چې دې وکړه الله به ثواب درکړي، که پاتې شو نو څه نقصان نه کېږي. بله دا ده چې که دغه طریقو باندې تا عمل وکړي نو تا ته څوک څه وایي نه، تا ته څه ضرر او تکلیف نشته، او که ته پې عمل ونه کړي نو تا ته څوک څه وایي نه. نو هغه ته ځکه کې ستا پته به ولګېږي چې ته د واده د زوی په واده کې د لور په واده کې د پیغمبر طریقه وکړي. دا اوس دا د واده موقع ده او دی ورته پکې علما راوغوښتل، د جومات کې خلک راجمع کړه او د واده متعلق مسایل بیان کیږي که نه، نو دې ته تاسو دا خلک ټول دوره په شوق راشي که نه. دا نوجوانان دې ورته داسې په شوق او په جذبه باندې راشي، کمه جذبه او په شوق باندې چې دی جړاګانو له راځي، په کوم شوق او په جذبه چې دی ډمو له راځي. بل کلي له زمونږ کلي له ستاسو کلي نه راځي، ستاسو کلي ته زمونږ د کلي نه راځي. دومره پې باندې دغه پروت دي او پای کې څومره نقصان وکړي، څومره الله خفه کړي، څومره د پیسو تاوان نقصان وکړي، بلا ډېرې پیسې ونولي، شرابونه پکې وڅکي، ډزې پکې وکړي، ناروا پکې وکړي، الله رب العزت سخت خفه کړي. ستا په خیال په دې نکاح کې به برکت وي، ستا په خیال دغه کور کې به برکت وي، لږې را دې پس ګوره په دې کې به یو بد حال جوړ وي، دا کور به کور نی، دا به اوري، دا به کور نی. ته د نه هیر دي چې دا ولې زما دې کور کې داسې حل دی، د نه هیر دي چې دا ما په واده کې څه کړي وو، دا ما کویدن کې څه کړي وو، د نه هغه خبره هیره ده.
دی پکې د خیر مخ ګوري د خیر مخ په دې کې نشي موندلی ښه نو عزتمندو منګه چې د زوی له واده کوو نو دغه د پیغمبر طریقه وګوره چې پیغمبر په څه طریقه باندې د زوی واده ښودلی دی چې موږ لور واده نو دغه ځای ته وګوره چې پیغمبر خپله لور څنګه واده کړې ده حضرت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها څومره لویه بیبي ده او د کشمالانو د نبی علیه السلام مور ده د حضرت حسن حضرت حسین د هغې مور ده د حضرت علی کرم الله وجهه بیبي ده د امام الانبیا فخر رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لخت جګر ده دومره زیات ورباندې مین و چې نبی علیه السلام کره به دا کور ته بابا کره به راله نبی علیه السلام به ورته پاڅېده ځان سره به یې رانږدې کړه ښکل به یې کړه ډېر زیات پې مین و نبی علیه السلام په دې لور باندې ډېر مین و دا اولاد ټول خوږي خو په دې اولاد کې بیا یو نیمي چې هغه بیا بندره ته لږ ډېر نږدې په هغې کې داسې صفات وي چې دا پلار په هغې باندې مین وي مور پې مین وي نبی علیه السلام په خپلو ټولو لوڼو باندې مین و په فاطمې بیبي باندې په فرق باندې مین و ډېر زیات ور باندې مین او فاطمه بیبي په خپل بابا باندې بې انتها مینه وه ډېره زیاته پې مینه وه خو عزتمندو دغه محبوبه بیبي لور مبارکه چې نبی علیه الصلاة والسلام ودوله نو سی ورسره کړي دي لکه موږ چې نن لور ودو نو موږ سر به ګاڼه کوم ځمکه به ګاڼه کوم قرض به راخلم او چړ به غواړم خو چې دې لور سره به دا کوم دا به کوم دا به کوم دا به کوم ته ترې په یو ځل ځان مه خلاصو یاره دا لور ستا لور ده او داسې زیاتې مه کوه یو وخت داسې و چې لور ته به خلکو داسې سپک کتل چې هغه روټۍ به هم یو دیګ به هم کور کې نه پخو هغه به ملک ته ویوې به یو موږ له یو دوه دیګري چې چا به ورته تیار یې راړه او چا به ورته یې راړه موږ به هلته پاخه کړو انو در خشاکو پورې به وله سامان راړه داسې به کېدل که نه یو وخت داسې و چې خلکو به داسې کول یو وخت داسې و چې هغه ماسخوتن کې به خلک تلل ډولای له به تلل نو ورته به یې وی ستاسو کسان به څومره راځي 20 به راځي 30 به راځي وی هغوی له چایو غم وکوي نو پاڼې او پای او هر څه به وله مخکې نه وړل لکه دې لور باندې به چا د 10 روپو خرچه نه کوله سامان به ټول په ټول باندې الګ کور وکړو نو به هلته کې وړو نو چې کله ډولۍ به راوچته شو نو کډې کډې به ورسره دې ماشومه چا به چج راړو چا به خانک راړو چا به خیال مو دی یو وخت داسې و نو دا مولیان اخته شو شروع شو ورته وي دا خو ناروا دي تاسو ټول هر څه په دې هلک باندې ږدئ دا خو ډېر ناروا دي او غلط شی دی ګناه دی نو هغه محنت یې کو نو خبره روغندې واوړېده نو داسې واوړېده چې اوس داسې هلته ورسېده چې اوس هلک ته وایي یو کمره ته جوړه کړه ډکولې په ما دي ته لوره کمره جوړه کړه ډکولې په ما دي د 2.5 لکو روپو به زه صرف فرنیچر کوم او داسې به ورسره د 2 لکو روپو به ورسره لوښي لرګي کوم او داسې به ولې یو جوړه د علم په 15,000 او په 10,000 باندې جوړې به ولې اخلم کالې به ورله کوم دا به کوم دا به کوم عزتمنده دا ته څه کوې چې وس دې کېږي نو ډېره ښه ده وکړه نبي علیه السلام فاطمې بیبي سره څه کړي وو کړي وو ورسره یو 2 پیاله یې ورسره وي یو کاسه ورسره وه او یو کټ یو روایت کې راځي چې یو کټ ورسره هم وو یو پالنګ ورسره هم وو یو مشک ورسره یو میچن و ورسره یو توشک ورسره 2 سره ګدای وي بالښتونه ګدای وي ورسره هغه د السي بوټي السي نه د السي د السي بوټي د پاڼو نه هغه ډک شوي وو هغه بالښتونه هغه نبي علیه السلام خپل لور مبارک سره دا کړي اوس زما دا لور ډېره قیمتي ده دا د امام الانبیا دا د خاتون جنت وفاطمه سیدة نساء اهل الجنه فاطمې بیبي چې دا د جنت د بیبیانو سرداره ده د هغې نه خو اوچته نه ده نو چې وس دې کېږي نو دا نه هم چې ګنې دا مه کوه دا ستا د لور خوشحالي ده او ته لور خوشحالي هغه درنې نو وکړه خو چې ته قرضونه راخلې ته ځمکه ګاڼه کې او ته بیا که نه دا قسم کارونه کې بیا ته په کوڅه کې خلک ولاړ یې مال خپلې پیسې بل ورته مال خپلې پیسې ته کله یو پله پټېږي کله بل پله دا تا څه وکړل نیکبخته ځان دې تباه کړ قرضدار شوې په قرضداري خو نبي علیه السلام جنازه د سره نه ده کړې ځان دې قرضدار یې کړ او دا به ته کله خلاصې څومره خبرې به وړي داسې هم نه ده په کار که نه نو یو وخت داسې و چې هر څه بالغ کول یو وخت داسې راغی چې هر څه په جنای شو بس صرف هغه به یو کمره جوړی او خپل خلکو لکه روټۍ ورکوي نو خوښې ده که نه ورکوي دا مال دی وله بس بیا مټیایي ورکي هغه پسې اعتراض نشته دی او ور څه وله دی کوي عزتمندو اسلام ډېر ښکلی مذهب دی اسلام کې هیڅ تکلیف نشته په هیڅ چا باندې څه بوج نشته
دوره ښکلی مذهب دی خو ارمان دا دی چې موږ په خپل طبیعت باندې روان یو او الله رب العزت فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا الله فرمایي چا چې زما د قرآن نه مختو کو په خپل طبیعت ژوند تېرولو فإن له معیشة ضنکا الله فرمایي ژوند بر باندې تنګ کما دای نه دی ویلي چې روټۍ به نه ورکوم جامه به نه ورکوم بچي به نه ورکوم یا کور به نه ورکوم یا ښځه به نه ورکوم خاوند به نه ورکوم یا د دنیا لذتونه او خوندونه به نه ورکوم الله ذوالجلال فرمایي ټول سهولتونه به وله ورکم خو الله فرمایي فإن له معیشة ضنکا ژوند به ورباندې تنګ کړمه زندگی به پې تنګه کړم هر څه به ورکوم ژوند به پې تنګي عزتمندو دا مشران در کې ناست دي دی ته وایه تاسو دی نه تپوس بیا وکئ د نن نه یو 40 کاله مخکې زیات نه زیات 40 کاله یا 50 کاله مخکې دا سهولتونه و دا چې نن کم دي دا کپړې نوې ټوکړې به پکې لګېدلې وې د سنګلو ته د زنګنانو ته د تنې ته دا خوراکونه نه و دا اوس چې کم دي دا قسم خوراکونه خلک اوس دی پخوا به خلک د اختر ته خوشحالېده دې وجې اختر کې پراټه خوړی شي پراټو ته به خوشحالېدل اوس کله مور ته وایي وایي د سپینو وړو نه په حقه که مزه وکړه کله ورته د تورو نه په حقه کله ورته د برګو نه په حقه کله څنګه خوند پکې نشته خوند پکې د کوم ځای نه راشي یاره دا خوند خو په دې وړو کې نه دی دا خوند خو ستا په وښکي کې دی چې ته بې نیولی نو خوږ شی باندې تریخ لګي او چې روغ نو بس خوږ بار باندې خوږ لګي او تریخ بار باندې تریخ لګي نو عزتمندو هغوی به اختر ته دې له خوشحالېدل چېرته په یو چېرته لو به و اشر به غوبل به و د غنمو اشر یا بوساړه به وه هغه کې به چرګ حلالیده ټول کال کې به چا چرګ نه لیده هغه به هم چې چرګ و نیولی به شي لویه تماشه به و غوبل به و درزار به و چغې سوري به هغه دی او دغه دی چې به ونیولی شي بیا به حلالیده داسې استاد به ورته هم داسې سم ارد بیرد په ولاړو یو لوی کار به ورته به یې سنډه حلالۍ چې حلال به شو نو څه لویه تماشه به واړه لوی چرګ حلال شو بیا چې به هغه پوخ شو بیا به هغه شرګندو له ورکو نو یو یو هډوکی به ورکه اکثر هغه شرګندي کاکا به هغه هډوکی هغه به په نوړای کې ونغاړو جیب کې به واچوي زه کور به وخورو کور به را سره واړم په شریکه وخوري ای به ته هم څه نوکه شوکه وکړي که نه اوس نه چرګ هغه چرګ دی اوس کالالی هم ټغ نه کوي داسې بې غیرته چرګان راله خلک یې هم بې غیرته کړه خو چې دا بې غیرته چې حلالۍ یو ټک نه کوي خو نشته پکې درک که نه چې دې ځای نه بره دی کټ ته نه شي ختم دا چرګ دی هغه به په دیوالونو په کوټو به هلکان او جینکای دونه به ورپسې وال نو هغه چرګ به چېرته په کال کې هغه حلالېده او هغې کې به یو لوی تا به وایي مټ دی دوره شوریا به پکې کوله او په چم کې به یې ویشله او پکې به یې لاونډ منځ کې اچولی و لویه تماشه به وه خوند به و چرګان دوره شو وایي چرګان دي باتینګڼو نه ارزان دي څنګه چغې وایي داسې ښکلې ښکلې چغې ورسره وایي دوره چرګان شو سبزی الله پاک وایي مریم بیبي له بې موسمه میوې ورکولې زه وایم موږ ټول د مریم بیبي نوسي یو موږ ټولو له بې موسمه راکوي بیا به مې لیونه شه په ترجمې باتینګڼ غواړي په ترجمې باتینګڼ چېرته و اوس دي که نه دي تازه دا نه چې ګنې چېرته پراته دي نه تازه او بالکل د بوټي نه راشو کېدلي ټنډې پکې شته باتینګڼ پکې شته ته کومه تورای غواړې بینډای غواړې کریلې غواړې کومه سبزي د اوړي غواړې د جمي غواړې او چې کله به ډاکټر صاحب ووایي د مریض له خوراک مراک مه ورکوي څه میوه مې وله ورکوي نو میوه به چېرته وه نو چې څوک به ته وي هلکه ته چېرته دی پېښور ته دی نو چې راځي زموږ د مریض د بدن سره څه کیلې مالټې راوړي دا ګوره زه ګپ نه لګوم د مشرانو نه تپوس وکړئ دا دوره لرې هم نه 1400 کاله مخکې درته نه وامه دا دغه 40 کاله 30 کاله مخکې خبره ده میوه دوره نه وه اوس په بانډو کې او کوڅو کې ای په چغې سورې وایي په لوډرو کې هم ګرځي سوزکو کې هم ګرځي او چغې وایي دا ارزان ارزان تازه تازه عزتمندو هر څه ډېر شو خو دا خبره ده خو هغه مطلبي شی چې نو هغه خدای واغسته هغه خوند یې الله پاک واغسته
خواږه الله پاک د میوې نه واغستل، د سبزای نه واغستل، یاره د هغه چرګ نه واغستل. غوښه به په ټول کلي کې چانګیر به ګرځېده، چانګیر به ورته دا کشران خو خیر خیریت دی په پښتو پوهېږي نه چې چانګیر پکې دی، خو چانګیر د الوتو دی ته وایي. چانګیر به ګرځېده، سړي به په سر یو لوی خانک یو شکور به و ډېر لوی، هغې کې به هسې وړې وړې دغه ایښې وې د غوښې داسې ډېرکۍ به یې جوړې کړې وې، هغه به او چغې به والې غوښه د غوښه چا اغسته. اوس یاره د دنیا لالي کېږي. ټیک شوه یاره هغه هر څه ډېر شو، دا کمې سوزنۍ شوې، فومونه شو، او یي چې سار به سړی پاڅېده نو سوچ به کو چې کم ځای ته به ځم چې بدن به پاک کوم، هغه دغه ته به ځم میراب دغه ته به ځم چینې ته به ځم خوړ ته به ځم فلاني ځای ته به ځم ډینګډي سوچونه به یې کول. اوس په کمره کې دننه ګوټ کې سوری دی ور دننه شه بس یو بمبتاو که نو یخې به ته راوبهیې بله تاو که نو ګرمې به ته راوبهیې. که بل نشي ورکولی میټر ورته پانسي که بېغمه کار دی. نو کم نعمت دی کم سہولت ته چې نشته. خو یاره دې کاکا نه تپوس کوم چې دا راته ووایه چې دا هر څه ډېر شو، دا جامې هم ډېرې شوې، دا پیزار هم ډېر شو، دا خوراک هم ډېر شو، دا سہولتونه هم ډېر شو، یخې ګرمې هم ډېرې شوې، فرجونه او فریزر هم پیدا شوې، دا هر څه وشو. خو دا راته ووایه چې هغه وخت کې چې د پیاز پاڼې سره به دې نوړی تاوله، د جوا پاڼه به یې د نوړی نه تاو کړه، هغه به دې خوړه، او د پلاني کاکا کره یخې اوبه دي، ډینګلي کاکا کره کوی کې یخې اوبه دي، راړې به دې هغې نه به شوریا جوړه شو چردې به یې راړې، خو چې هغه به دې څکلې، یا د چپړو نه به دې راړې، د تلهونو نه به دې راړې، په بتک کې به زمیندار کاکا راړې، او دغه به یې پې داسې ایښې وه لمن به یې پې کېښوده، چره چره په زور به یې راښکلی چې به یې واړوله، هغه به سره کټه سرې چینجي به ورسره نښتي وو. هغه خوراک کې، هغه سکاک کې، هغه جامه کې، هغه خادای کې، هغې غم کې چې کوم خواږه و نن په دې نعمتونو سهولتونو کې هغه شته. مطلبي خبره دا وه. نو الله پاک دا نه دي ویلي چې زه به تاله خوراک نه در کوم، سکاک به در کوم، بچي زامن به نه نه. الله څه ووي؟ ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. چا چې زما قرآن ته شا کړه، زما د پیغمبر طریقې ته شا کړه، فإن له معیشة ضنکا. دا مې فیصله ده چې ژوند به ورباندې تنګ کړمه، زندګي به پې تنګه وي، ژوند کې به تنګ وي، دا نه چې روټۍ بني. زنانه ته وګوره په لاره روانه ده، اکثر پړونه د سر نه په اوږو پرېوتی او پیزار یې لاس کې اخیستی، دونه وایي ګوره ګوره کوي. دا وږې ده، دا تږې ده، دا بې بچو او بې کوره ده، هر څه شته، پریشانه ده، په دې هم نه پوهېږي چې سر نه مې پړونه پرېوتی دی. هلک سړي ته وګوره، نارینه ته وګوره چې ته غم لذي دوا لذي، ځان له خوشې لار ګوري او ملګری نه بوځوي چې ځان سره کرل لیبل وکړم، چې په لاره باندې ځان سره څه وګورېږم، څه سوچونه فکرونه وکړم، ځان سره سودا وکړم. دا ولې خلک داسې پریشانه شو؟ مطلبي خبره دا ده چې دین نه رستو شو، د قرآن نه رستو شو، د پیغمبر د طریقې نه رستو شو، د قرآن او د دین او د دې علماو فقیرانو هغه محبت دړه نه ووته. هغه چې عالم په لاره تېر شه، خلک به ورته ودرېدل، چا به داسې تېر شه نو بیا به کېناستل، دومره عزت به و، دومره احترام به و، دا قرآن به و، دومره عزت به و چې دنه به یو کمیس، یو کڅوړه، یو رومال دا به یې تاو کړي. دا د کتاب مسله نه وه، دا پړه کې محبت و. اوس که په جومات کې بربند پروت دی، ته به نه وایې چې دا قرآن دی، ته به وایې ډایجسټ پروت دی، پتې هم نه لګېږي. چې کوټه به یې جوړه کړه، دغه د دروازې د پاسه به یو تاکچه جوړه کړه، په هغې کې به که هغه به دا رټ کوټه وم، که هغه به د ګډال او د پسخې نه جوړه وم، د دروازې د پاسه به پکې یو درې غوندې یو تاکچه غوندې به اوس به هم ستاسو په بعضې زړو کورونو کې وي. دا د څه دپاره به وه؟ وی به دې کې به قرآن پروت وي چې دننه بار کېږم نو دی به مې د سر د پاسه وي. دومره لوی محبت و دین سره کم ځای ته ورسېدي، څومره حیا وه محترمه، څومره حیا وه چې واده به و، جینۍ خو پرېږده پرېږده، لږ بچا نه لیده. داسې ناروا نه وه، داسې ناروا نه چې هلک ګنې په خپل واده کې ناستي یا جینۍ ناستي، که حرام نه دي، ناروا نه دي، خو هسې یو قسم حیا وه په هغې کې. جینۍ چې به واده نوم واغستی شو، نو دا جینۍ به بیا چا نه لیده، نن ماما کره شپه ده، نن کاکا کره شپه ده،
خپل کور به نه وه د سره دومره حیا وه. اوس حال ته وګوره زمونږ د میندو زمونږ د خویندو زمونږ د وروڼو زمونږ د بایګانو دا سودا څوک کوي دا خوښول څوک کوي دا دغه یاره ښه کوي دا ځکه چې دې وخت کې مور او پلاره جزان چې ځان وکړی سراړ یې دی ورته بیا وایي زما نه دي خوښ نو بیا ورسره هغه وایي چې اوس ورسره څه چل وکړو. خو هسې وام لکه حیا دومره زیاته وه هغه وخت کې حیا هم لاړه. او نبی علیہ السلام فرمائی د مشکات شریف د کتاب الایمان 3 نمبر حدیث تے الایمان 72 شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتة الاذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان. نبی علیہ السلام فرمائی ایمان سے پاساو یا درجی دے دی ایمان سے پاساو یا درجی دی پدے کی ٹولنا اوچت درجہ قول لا الہ الا اللہ دے او کم درجہ دی ایمان چی دا و اماتت الاذى عن الطریق لری قول ضرری شدی دلارنا دی ایمان غٹا علامہ و غٹا درجہ صدا چې سړی په خوله باندې قول وکړي او پړه کې تصدیق وکړي څه لا اله الا الله محمد رسول الله. ٹھیک شوه دا اوچته درجه ده. کمه درجه د ایمان دا ده چې د لارې نه د ضرر شی لرې کړي ګټه ده ټکره پې خوړی شي تی لرې کړي څه کنده ده یا پکې څه داسې که نه کونج دی او ته هغه دغه کې سم کې سخاره پکې واچې ټیکې کې یا نالای ده داسې چې په هغې باندې خلکو ته تکلیف دی یا پې ګاډی څاروی خره یا اس په تېرېږي هغې ته تکلیف رسي ته هغه نالای سمه کې او په هغې کې مثال صفایي وکړي دا د ایمان علامه ده. هغې چې لاره کې ضرر شیک دي نو چې دا د څه علامه ده چې لاره کې د ضرر شیک دي. تاسو مانکیوال خو هم دوره دوره آبادي کوئ دوره دوره ډکون کوئ چې سړی ورته لاس اوچت کړي هم ورته نه رسي ډکون خو وکئ لارې سره په غاړه خو دې ډکون وکړه دا خو دې ښه وکړل دا زه بس ځان دې د ځان حفاظت دې وکړو خو تا چې دا ډکون دوره وکړو او دروازه دې ودرولو نو د ډپه کم ځای تړئ ډپه خو به ورته تړئ که نه جیاز خو دې نه دی اخیستی مخکې ډپه به ورته تړئ که نه دا به کم ځای تړئ لاره کې که نه او داسې سر خوځوئ ژبه نه خوځوئ لاره کې که نه نو لاره کې به ورته وتړئ په هغې به خیژئ نو بیا چې شپې تهجد وکړي نو بیا به جنت ته ځئ که نه سر وخوځوئ وایي او ځو به داسې لوند خوړ خیرات دی چې ځې بس دا لوند خوړ خیرات دی چې په پلیت الله تا چې ډکون وکړو ته چې ډکون ته د اراده ده نو چې څومره سیړی ورته جوړوي نو دوره اندازه کې به د لارې نه شاته اره کېدي. ټیک ته بعضې سړی لارې ته انچای پرې نه دي بیا وایي یاره ګاډی راځي چې ته زما یې چنې سره ول نه لګوي نو هلته ورته ګټه ښخوي دا ګټه دې کم دی ښخه کړه لاره کې لکه ستا چنې سره یې ګاډی نه جوختېږي نو تا ځای پرېښودی نه نو ته مسلمان یې که هندو یې ته خو سور کافر یې سړیه خدای دې غرق کا مسلمانان خدا دې وایي جومات تنګ کا او لاره څه کا کلاو کا حتی لاره کې ګټه ښخه کړه د خپل عبادي حفاظت ته چې په خپل آبادي مین وي نو خپل آبادي سره به دې شاته 2 فوټه ځای به دې پرېښودی او ښکلې ډپه به دې تړلې وه نو ځای نه پرېږدي او ډپې تړي او ګټې ښخې او بیا یې مسلمان جنت ته هم ځي دلته ټیکهدار یو امام له د لاشه هم پټه کړې ده جنتي ټیکهدار هم یې تا جنت څه داسې نه چې موزو کوه جنت ته ځه تش په موزونو جنت نه دی که تش په موزونو نبي علیه السلام پسې پړومبي صف کې ولاړو پټکی به هم والی او ګیرې هم وې مسواک به یې پکې هم ورټومبلی د ډېر شوق نه او اوس الله پاک ورته ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم پیغمبره که او یا کرته ووایه چې الله وی بخه قسم دی کوي بخم ولې مونځ نه و کړی ولې نه و کړی مونځ یې کړی و په مسجد نبوي کې به یې کو پیغمبر پسې به یې کو پټکی به یې مو ګیره به یې وه او ښه تیز الله الله ښه ذکر به یې کو خدای پاک وی قسم دی کوي وبخم دا ټرانسفارمر سم کوي ټرانسفارمر الا فی الجسد مضغه نبی علیہ السلام فرمای خبردار شي په دې جوسه کې یو ټوټه ده د غوښې اذا صلحت الجسد كله که هغه ټیک شوه ټوله جوسه به ټیک شي و اذا فسد الجسد كله او که هغه فاسده شوه خرابه شوه ټوله جوسه به خرابه شي
ټرانسفارمر د ټرانسفارمر کومه ټوټه ده؟ الا وهي القلب، هغه زړه دی. زړه نیت دې سم که بنیته، ته خو دې خلکو ته داسې بنیته چې در غوږو پړسېدلی. دې نیت ته دې وګوره، دې حسد ته دې وګوره، دې کینې او بغض ته دې وګوره. خوراک هغه خپله مزدوري کوي ګټي او پړسېږي، ته جنت تم ځې. ته څه کې څه نه کې. پہلے دل کو برائی سے کر پاک تو، پہلے دل کو برائی سے کر پاک تو، پھر خلوص محبت سے کر جستجو. ایسے سجدوں سے اللہ ملتا نہیں، ایسے سجدوں سے اللہ ملتا نہیں، ہر جگہ سر جھکانے سے کیا فائدہ. یار اول دے نیت برابر کا، اول دی ایمان برابر کا، اخلاق دے برابر کا، عقیدہ دے سما کا، خلق و نیت دے برابر کا، ځان سم کا، بیا اخلاص په عبادت کې پیدا کا. تا ته چې کومه سجدې کې په دې باندې الله نه ملاویږي. الله ته یو سجده وکړه، خو سمه سجده وکړه. فرض راټینګ کا، فرض وضو کا، صرف نفلونه مه کوه، تهجد مه کوه، اشراق او دخان مه کوه، صرف فرض راټینګ کا. خو کار سم که، ځان نه خامار مه جوړو، پردی وینې زوې مسکه، پردي حقونه مه راګیروه. پردي اوس دا چې دی راتلل را پسې، د هغې نه مخکې یو دوه زنانه راغلې او ژړلې، وایي جي موږ له لیکل راکړه. ته څه لیکل درکړم؟ وایي د پلار په مال کې زموږ څه حق کېږي؟ ما بلکل کېږي. که چېرې ستاسو پلار په ژوند باندې چا پسې لیکلی نه وي، نو ما چې هغه نه څه پاتې شو، رونه او خویندې پکې شریکې دي. وایي نه په شاملات کې کېږي، ما په شاملات کې هم کېږي. دا شاملات او دا ملکیت دا خو د انګریز خبره ده، زمونږ د دغه خو اسلامي طریقه خو ده چې پلار نه څه پاتې شو، پای کې ټول شریک دي. وی موږ ته وی عالمه رو عالمه دواړه خویندې وې، او راته وی چې ملکیت کې څه دي هغې کې به درکو، شاملات ډېر شی دی هغې کې ستاسو حق نشته. ما ورته دا خو شته. وی نه موږ له لیکل، بیا مې ورته ولیکل، په خپل پیډ مې ورته ولیکل، نو هغې کې نمبر و د موبایل، نو دې کې مې کتل ټلیفون راته هغه وکړه، لالاجي راته ټلیفون وکوي په دې شاملات کې د خور برخه یي. ما د دې په هېڅ شي کې هم برخه نشته، دا د خر بچی ده، دا ستا د پلار لور نه ده، دا ما سړي لور نه چې دا تا نه برخه غواړي. ولې ستا په شاملات کې برخه شته او دې نشته، دا ستا دا پکې د کوم ځای نه راغله، ته د پلار زوی نو دا د پلار لور نه ده. وی ښه دا خو لا بل شان خبره پکې راغله. ما دا پکې بل شان خبره تا اوس واورېده، دا راغلې بل شان نه ده، تا اوس واورېدل خړتمیه، تا ما اوس واورېده، خړتم دې پې ور اچولی دی پارسه. اوس وایه چې ما دا خو پکې لا نوې خبر راله. نو عزتمندو کار سم کوي، ښه کار سم کوي. چې نه سم وي مې سم وي، موږ څه څادر دې په اوږه بې کړو زوبه په مخه. سم وکړو ځان له مو پیدا وکړه، سم مو نه کړه ځان له مو نقصان وکړه. هیڅ بر رسوله بلاغ و باشد. بس د پیغمبر باندې او د پیغمبر په وارثانو باندې کار دا دی چې خلکو ته ووایي چې دا ګناه دی او دا ثواب دی، دا جایز دی او دا ناجایز دی، دا حلال دی او دا حرام دی. باقي وي خوښه د مېرمنې که سربېحري کریمنې، بیا ستا خوښه ده، پاک کې او که پلید کې، حلال کې او که حرام کې، جایز کې که ناجایز کې. پویول او بیانول دا زموږ کار دی. نو زه به ته دا خبره کوم چې یو دې لارو سره ظلم مه کوئ. ظلم لارو کې داسې قسم څیزونه، داسې قسم کارونه، داسې نالای جوړول، داسې بریکر یې اچول چې په هغې باندې دې بریکرو ته مې کله کله خیال شي تاسو مانکیوالو خو چېرته نه دي اچولي که نه اچولي نشته ستاسو مانکا کې یو هم نشته. ما وی که دې مانکیوالو دغه ځای چېرته بینرو لګو چې مانکای ته به څوک ګاډه بلکل نه راولي، که راویسته نو ډز به ترې وباسو. نو ما دا به ترې ښه وه، د دې بریکرو نه چې صحیح بینرې لګولې بس یو مېلمه به نه راته وه چې اوس هغه سره 40 لک روپو ګاډی دی او تا ورته بریکر وکړی، هغه وله ډز ورکړه. نو هسې ته ووایه دا تا ښه وکړل، ښه زه دا خو پرېږده، زه ته به وایې چې پرېږده روږدي شي ګاډی،
واسې چې دا تا کوم بریکر خو نه دی که نه بریکر خو نه دی بریکر بالکل صحیح دی خو چې دا په یو 4 فوټه کې پلن پروت نو بیا دی که نه خیر دی خو دا تا خو ټکره جوړه کړه دا تا خو اړم واچو هغه خو داسې طریقې سره تا تړلی دی چې په هغې باندې ګاډي ته تکلیف نه رسي یا خو بس هغه خو اوسپنې دي هغې کې واکل نشته او نه پکې ساش دی خو چې په دې باندې یو خرګاډی راشي او هغه د وږو د چلونه د دې وږو نه د بوجو نه ډکي او هغه خره پې زور کوي او هغه اړم شي خره پې زور کوي ځان پې وجني هغه د هغې نه راوړي نه اړم یې اغوستی دی که نه نو اکثر دا خره اوچته کړي او بوجا یې کته پرېوځي داسې مو شي داسې مې په دې خپلو سترګو لیدلي یو بریکر ډېر ناکاره و نو رکشه پې تېرېده او د رشکه کې خو اکثر چې دا چلوي هغه هم ته به وایې چینجی پکې ناست دی ماشومان بچي و د خلکو کېنولي که نه سم سړی خو نی ناست نو چې هغه رشکه روش او چې هغې باندې وراړو که تیزه پتلا نو نقصان یې کو که رو پتلا نو بیا وړېدی نه شوه نو هغه رو کړه چې رشکې ته مې نقصان نه رسي نو بیا چې مخ ور واوړېده نو شاته پاینا وړي دا وړې وړې وي د پې زورونه کول خو چې ښه زور یې پې وکړه نو بس هغې سر اوچت کړه چې سر اوچت کړه نو شاته زنانه ناستې نو هلته 3 واړه پرېوتې چې پرېوتې دي نو د خندا خبره نه ده قربان خپله سوچ وکړئ چې پرېوتې دي تا ما لیدلي دي نو چې پرېوتې نو هغه 2 خو بس زر پاسېدې او هغه یو زنانه منځ کې چې کومه وه نو هغه چې څه وخت 2 ته دی څنګه پرېوتې نو رشکې سر ولګو نو هغه د رشکې شاته د خپو هغه ځای چې نو هغې وله ملا وواله نو بس ملا کې وله کار وکړه چې ماته یې کړه او که کرک یې کړه او کار څه چلې وکړه بس په ځای پرته پاتې شوه کرک یې والې چغې والې دردمنه وه دا چې چا دا تړلی و دی خو به جنت ته خامخا ځي ځکه مسلمان دی د شپې تهجد کوي تسبیح اړوي عمره به یې کړي حج به یې کړي جنت ته خو به خود ځي که نه دی که لړ که نه دی که لړ نو که دی لړ نو بیا فرعون دې هم خوشحالېږي او ابوجهل دې هم خوشحال ټول خلک دې بیا خوشحالېږي ټول خلک به دي چې دا ظالم ورته لړ شي ته لارې سره ولې چیړې ته لارې سره ولې چیړې که ته وایې چې دا هلکان په موټرسایکل ډېر تیز دي نو دی د لاسه زه دا کار کوم چې دا ماشومان وایي هغه رور یې هغه په دې بریکرو نه ودرېږي هغه چې راخلاص کړي او بریکر مخې ته راشي نیله غوندې کونه اوچته کړي او درست یې وباسي نیغ ځي هغه په بریکرو میکرو نی بیا نه ته ماشوم بچ کولی شي دا هسې ځان ګناهګارول دي تاسو خفه کېږئ مه دا نه هم چې ګنې مه تړئ ذاته هم وتړئ خو داسې یو 4 فوټه کې ښه کلاو چې ګاډي پې تلی شي چې اسپه پې تلی شي خره پې تلی شي رشکه پې تلی شي زنانه ته کته نه پرېوځي داسې وکړئ چې چاته تکلیف مو ورکوئ په دې نیت یې مه کوو چې وارکه چې ښه تکلیف ورته میلاو شي ښه نقصان یې وشي په دې نیت یې مه کوو په دې نیت یې وکړه چې تکلیف هم نه وي او سپیډ هم نه وي داسې نیت وکړه نیت سم کا نو محترم حدیث کې سره رالل ایمان سره پاس او یا ایسې لومبی غټه ایسې لا اله الا الله او کمه درجه د ایمان اماطة الاذى عن الطریق د لارې نه د ضرر شی لرې کول دي او دریم ورپسې وفرمل والحیاء شعبة من الایمان حیا د ایمان ایسه ده حیا د ایمان برخه ده حیا د نارینه او د زنانه دواړو پر ډیره لازمه ده او چې حیا الحیاء نصف الایمان بل راځي الحیا نصف الایمان بل کله حیا نیم ایمان دی بلکې ټول ایمان دی چې چا کې حیا ونه د کې ایمان شته چې چا کې حیا نه ونه د کې ایمان هم نشته د ایمان نه په سره پاکيږي الله دې موږ تاسو حیادار کی خدای دې زموږ میندې خويندې حیادار تقوادار عبادت گزار جوړي کی او چې حیا وي په کم زنانه کې حیا وي انو دا خستاینو کتور یم خون کوي کسپینه یم خون کوي چې حیا پکې نینو کدا دنیا پزان باندې رنگونه پوچې موچې ولګي یاره د دې بخون نی دا خایس دی دا په سپینوالي په توروالی نه دی دا خایس د حیا خایس دی دا حیا چې په چا کې وینو دی کې خایس وي د دې په مخ کې نورانیتی د دې په مخ کې یو خوند او مزه مشر سړی وي مشر خزه وي حیادار وي عبادت گزار تقوادار وي ان ته وګوره خوند بکای او یاره مشر سړی وي سپینګیره سړی وي خو چې حیا پکې نی به حیاي مشر خزه حیا پکې نی مخ به در باندې بد لګي دا انګریزان تک سپین دي خو قتل بدل خوند نظر کوي ورته رب دې وته کچا کیږي دا خایس په سپینوالي نه دی دا خایس په حیا باندې دی ښا
نبی علیہ السلام فرمایل تنکح المرأة لأربع لمالها. نبی علیہ السلام فرمایل یو کور کې چې بنده واده کوي نو د یو څلورو وجونه کوي، یا د مال د وجې نه کوي چې یو ځای کې یو بل نه رشته کول غواړي د دې وجې نه چې مال ورسره ډېر دی، او لجمالها یا د دې وجې نه چې ښایست ول الله پاک ډېر ورکړی دی، ولحسبها او یا د دې وجې نه چې الله ذوالجلال نسب کې ډېره اوچته ده، ولدینها یا د دې وجې نه چې دا دینداره ده، فاظفر بذات الدین تربت یداک. او کما قال نبی علیہ السلام فرمایل چې چرته مرشته کې د مال په وجه مه کوه، مال ګورې هېڅ پته نه لګېږي نن شته سبا به نه، او که مال ورسره ډېر هم دی نو تا خو نه دی که نه خو د هغې مال دی، ته وله ګوتې وړلی شي، هلته به پلار او وروڼه وایي چې یروه ته زمونږ مال ته ناست وې دا خو د دې دی، د هغې مال ته نه شي، او هسې بنده پې بد ښکاري، ته تکړه ته سړی ته خپل مال وګټه چې په دې هم خرچه وکړې په ځان هم وکړې. د زنانه خرچه په چا؟ په نارینه. زنانه چې واده نه ده د دې خوراک څښاک جامه لباس استوګنه دا په پلار باندې دي، چې واده شوه نو بیا په لالاجي باندې دي، بیا به هغه ورکوي، استوګنه ده، نفقه ده، سکنا ده، مهر دی، دا په سړي باندې دی. ښځه ذات خو بېغمه ده، د پلار په کور کې هم بېغمه ده او د خاوند په کور کې هم بېغمه ده، نو ته د هغې مال ته مه خوشحالېږه، د مال هېڅ پته نه لګي. او که چېرې یو ځای کې رشته دې وجې کې چې الله وله ښایست ورکړی دی په دې هم مه تېروځه، ښایست خو یاره دی یو څو ورځو دی، یو کال به یو 2 کاله به بس، خو چې یو 2-3 مثال 2-3 کلونه تېرېږي 2-3 بچي ولې الله پاک ورکړي، دا ښایست خو به دی، دا خو به ټول عمر نه وي، په دې هم مه تېروځه. او که ته نسب پسې ځې نو نسب پسې هم مه ځه، ځکه که چېرې دا نسب ډېر اوچت دی خو چې دا بېدینه ده، دا بدخویه ده، دا بد اخلاقه ده او دا بدګویه ده، خبرې سپیرې دي خیرې دي او کنځلې دي او بدې ردې او سپکې سپورې، نو یاره ته به په نسب بې څه کې او سټې به نسب سره بې څه کې کم یو پکې غوره کا. فاظفر بذات الدین. نبی علیہ السلام فرمایل هغه غوره که چې هغې کې دین دی او دینداره ده، د دین په جامه باندې ښایسته ده، د دین په نور باندې نوراني شوې ده، هغه زنانه دینداره غوره که. خدای دې زموږ میندې خویندې زنانه دیندارې صالحانې کړي، نو چې دین په وجه رشته وشوه دې کې به برکت وي، دې کې به خواږه د دې به اثر ډېر ښکلی، دې باندې به دواړو طرفینو کې الفت محبت پیدا شي چې نور مطلبونو پاره وشي، نو دغه نور مطلبونه بلکل بې دغه دي، په دې باندې بلکل مه تېروځئ. دغه نه الله تعالی دې موږ ټول دینداران صالحان کړي، خدای پاک دې زمونږ رشتې هم د دین په خاطر باندې وکړي، الله ذوالجلال دې دا خادي مبارکه کړي، الله دې پکې خیر او برکت واچوي. او دا واده کول د سنت طریقه ده، 140 پیغمبرانو کې یو سړی وایي چې زه اډو کوم نه، نبی علیہ السلام وایي که چاته مخ ته او که چې زه واده نه کوم که نارینه دی او که زنانه ده، نبی علیہ السلام فرمایي فلیس مني، دی زما د ډلې نه دی، دی زما امتي نه دی، دی زما والا ډلې نه دی نه حسابېږي. نو انکار به تم نه کې، دا به کول غواړي، ځکه الله رب العزت څه فرمایي هن لباس لکم، تاسو ته قاري صاحب په نظم کې هم ووایي وانتم لباس لهن، دا زنانه ستاسو جامه ده، تاسو د زنانو جامې الله پاک فرمایي، دا ستاسو جامې دي او تاسو دی جامې یې. نو کم نارینه چې واده ونه کړي دی بې جامو دی، دی بربنډ دی، کومه زنانه چې سره دی نه چې روغه رمټه ده او دا وایي زه خو وادېږم نه، دا سره د جامو نه دا بربنډه ده، دا بې پردې ده، دا سرتور سر ده. مشرانو زنانو چې بچته دې زنانو ته خپله کې یو بل ته به دعا کوله بیا خدای دې سرتورې ورځې وساته. دا سرتور ورځ څه ته وایي؟ دې ته نه وایي چې لوپټه دې سر نه کوده شي، دا سرتور ورځ دې ته وایي چې خاوند نه خدای وانخلي، که دا دنه خدای واغست ته به سرتوره شي، ته به سرتوره شي. دغه شان یو نارینه دی او دنه مثال په طور ښځه مړه شوه دی سرتور شو، نو دی سرتور څه مطلب دی بربنډ شو، د ده ټول د ده جامه خو په د ده پرده د ده حیا، دا نارینه په زنانه مستقل پټ دی، دا زنانه په دې نارینه باندې مستقل، دا خدای پاک داسې یو نظام، یو زنانه ده هغې سره لکونه هغې سره کروڑونه روپۍ دي،
پلار یم دی رونه یم دي دا نه پټېږي دا نه سنبالیږي دا به په یو خاون باندې سنبالیږي دا په یو خاون دا بیا اخر کې چې پاتې شي یو د ما اغرض یو زمونږ کلي کې یو زنانه ده یو جینۍ پیغله لکه زړه شوه هغې ته مې خیال شو نو د هغې بله خور هم نشته رونو یې ودونه وکړل او پلاره مور هم دغه شان چلو شو بس هغه یم اوس د هغې او هغه وخت کې به هغې هم ډېره لوی کولی زه خو نه ودېږم زما رونه دي زمونږ بلا جایداد دی د خدای مخلوق جایداد دی زه خو او پلار به م وی نه ما د لور مقدار څوک نشته زه چاله نه ورکوم اوس هغه لور عجزه وایي چېرې کوڅه کې دی فقیر آواز وکړي چې خیر راړی زه ورته وایم چې خیر کې څه غواړې ډوډۍ غواړې که جامې غواړې که زنانه غواړې نو زما هغه فقیر هم قبول دی زه به پې پټه شم زه به پې سنبال شم نه په ورور سنبال شوه نه په پلار سنبال شوه نه په چا نه په چا په یو خاون باندې ښځه ذات سنبالیږي او خاون صرف په ښځه باندې سنبالیږي دا د خدای قانون داسې دی دا د خدای پاک قانون داسې دی او دې ته سپک هم وګوره دې ښځې ته ولهن مثل الذي علیهن الله پاک وایي د دې زنانو په تاسو داسې حق دی لکه ستا چې پې حق دی دوره ده چې دا ښځه ذات دی دا ناقص العقل ده د دې اندامونه کمزوري د دې دماغ کمزوري د دې زړه کمزورې د دې عقل کمزورې د دې سوچ فکر کمزورې انو دا د مشرای قابله نه ده الرجال قوامون علی النساء الله پاک وایي حق ستاسو په یو بل پوره دی خو مشري به نارینه ځکه کوي چې زنانه د مشرای قابله نه ده د هغې په سر کې د مشرای بوج واچو نو هغه غریبه به خرابه کړي هغه مشري نشي کولی او چې کله مشري زنانه ورته وروسپارلی شي هغه کور هم تباه برباد او که چېرې هلاک په یو کلي کې مشري د ښځې شي هغه کلی خراب شي که په یو ملک کې د مشرای مشري زنانه ته وسپارلی شي نو هغه ملک خراب شي ځکه چې د مشرای قابله دا خدای جوړه کړې نه ده الرجال قوامون قوام دا چاته وایي دا قوام هغه چاته وایي چې هغه پروګرام او هغه جوړوي هغه ډسپلن چې ورته تاسو وایي چې هغه انتظام برابروي د کور انتظام د غم انتظام د خاده انتظام د کپړې انتظام د یاره دا ټول پروګرام چې برابروي دې ته ویلی شي قوام انو الله پاک وایي دا قوام به څوک قیم به څوک قیم د بیت دا به نارینه زنانه به خدمت کوي زنانه به ستا د بچو تربیت کوي دا به کپړې ووینځي دا به له پخلی وکړي دا به خو دغه مشري ورته مه ورکړو ځکه چې د دې قابله نه ده مثال په طور خره ده نو بار به راړي ګاډي به راکاږي خو یوې له خو نه ده هغې له خدای غوا ده غویې دی الله پاک جوړ کړی دی ارټ بدله کوي ټیک ده دا به یوې بدله کوي اوس غوا باندې کوي نو دا به کوي خو دا باسې خرابېږي پې ستړي کېږي به پې خره ده ته پې یوې کوي نو هغه د غیرت نه هغې خپې رېږدي خو زور کوي په مخ کې راکاږي ګنې ځان پشلی د یوې خو نه ده که نه خو خدای دې له نه ده جوړه کړې دکه شان ښځه ذات الله پاک وایي دا د مشرای دپاره نه ده دا ستا د خدمت دپاره ده بل دا چې ته به دې سره ژوند تېرې الله به ومن آیاته الله څنګه قرآن کې فرمایي بعضې د آیاتو د الله تعالی نه ان خلق لكم من انفسكم ازواجا شابت جزاک الله لتسكنوا الیها الله پاک کوئی زما قدرتونه دادي چې ما تاسو له بیبیانې پیدا کړې من انفسکم ستاسو د نفس ستاسو د جنس نه ښځه ذات هم انسان دی څنګه چې ته انسان یې خو دا ښځه ما څه له پیدا کړه لتسکنو الیها کار به ته کې زمینداره به ته کې تجارت به ته کې دکانداری به ته کې ګټه به ته کې غم به ته کې خادي به ته کې ټول انتظام به څه کې دا به ته کې دا سستا په ذمه دي خو چې ته دا انتظام کې نو ستا دپاره د سکون دپاره ستا د آرام دپاره ستا د دمه کولو دپاره ستا د طبیعت د دمه کولو لپاره ستا د دماغو دمه کولو لپاره ستا د بدن د دمه کولو لپاره څوک پکار نو الله پاک وایي دغه دمه به تا ته حاصلېږي په څه لتسکنو الیها دې سره چې ستا سکون دغه راغی دې سره به تا ته هغه سکون آرام میلاو شي خیال مو د ګلونو ډېر قدرتونه الله ذوالجلال په دې کې اچولي په دې رشته کې ډېر لوی کمالات دي خو هر چا له پکار دي چې خپل ځای وپېژني خپل مقام وپېژني خپله ذمه داري وپېژني
ښځه ذات وایي نه زه به سړي سره یو شان یم نه که نه قربان داسې مه کوه که نه اس پې له چا نال و نو هغه چینډخې ورته مې بینال زه هم نال وم نو چینډخې له نال والی شي هغې له خو چې هغې له شټاک ورکړه نو هغې نه چرت چمیتیا دې وکړي چینډخې کله نال والی شو دا خو اس دی چې نال ته ټینګ نو دکه شان که ښځه وایي چې نه نه زه به همداسې کوم ودا ته څه کې د خدای باندې ته چې کوم کار له خدای پیدا کړي د کور ذمه داري شوه د بچو خدمت تربیت شو اوس د دې په سر چې کومه ذمه داري د هغه سړی نشي کولی او د سړي چې کوم کار دی هغه ښځه نشي کولی چرې نشي کولی هر کار له خدای خپل خلک پیدا کړی دی اوس مثال په طور دی که دغه باندې زه ناست یم دا خبرې کوله دبکې کول زه خو کولی شم خو ته ورته یو زمیندار کاکا راوله نو هغه دا کولی شي نشي کولی زه ته ما ته وایه ته زمیندار دا کار وکړه سوال نشته چې زه وکړم هغه د هغه کار دی دا زما کار دی هر چا ته الله تعالی خپل یو کار حواله کړی دی او هر چا له پکار چې خپل کار کې خپل ذمه داري ترسره کړي الله تعالی به هر چا نه د خپل ذمه داری تپوس کوي هر چا نه به خدای پاک د خپل کار تپوس کوي زنانه نه به الله پاک د زنانه د ذمه دارو تپوس کوي یاره دا خبرې چې کو دا در ساره نه خلاصېږي خو الله ذوالجلال دې په دغه شته موږ ته د عمل توفیق راکړي خدای دې زموږ په کورونو کې په مالونو کې په اولاد کې خیر او برکت واچوي او الله تعالی زموږ بیبیانې زموږ میندې خویندې زموږ بچی نیکانې صالحانې دیندارانې کې او الله تعالی په دې رشته کې خیر او برکت واچوي او الله ذوالجلال دې دا نظام خدای پاک دې موږ په خپله ذمه داری پوه کړي او بیا دې خدای موږ د خپل ذمه داری د پوره کولو توفیق او طاقت موږ ته را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین माय चैनल ख़त्म नबूवत मान की सवाबी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अहसनल जज़ा।